بسم الله الرحمن الرحیم. په تجوید کې لومبه سبق د څه حواله سره دی چې د تجوید تعریف څه دی، لغوي معنی به کوو او اصطلاحي معنی به کوو. دویم چې د تجوید موضوع څه ده. دریم چې د تجوید غرض او غایت څه دی، او څلورم چې د تجوید چې دی فائدہ څه ده، او دغه رنګ پنځم د تجوید حکم د فضیلت څه دی، او دغه رنګ بیا ورپسې شپږم چې د تجوید څو قسم دي او د تجوید چې دی حکم څه دی. نو دا به ان شاء الله په ننني سبق کې زده کوو. لومبه خبره دا ده، لومبه به څه زده کوو چې د تجوید لغوي معنی څه ده او اصطلاحي معنی څه ده. نو د تجوید لغوي معنی دا نو د تجوید لغوي معنی څه ده؟ د تجوید لغوی معنی ده تحسین الشی، کسی چیز کو عمده اور خوبصورت بنانا، یو چیز ښکلی کول، یو چیز عمده کول، یو چیز کره کول، د یو چیز بهتروالی ته، د یو چیز ښکلیوالی ته تجوید وایي. دا د تجوید لغوي معنی ده. او د تجوید اصطلاحي تعریف څه دی، یعنی اصطلاحي معنی. نو د تجوید اصطلاحی معنی څه ده؟ د تجوید اصطلاحی معنی ده قرآن کے حروف کو، قرآن کے حروف کو یعنی د قرآن مجید چې کوم 29 حروف تھی الف نه تر د یا پورې هغه یادی چې د قرآن کوم حروف تھی. قرآن کے حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمه اور صفات عارضه کے ساتھ ادا کرنا. د قرآن یعنی هر یو حرف د خپل مخرج نه د صفات لازمه او د صفات عارضه سره ادا کول دي ته تجوید وایي. خو دلته یو خبره ده، تاسو به په دې تعریف نه پوه شوي، دا غي وجه ماته معلومه ده. ای وجه څه ده؟ د ای وجه دا ده تاسو خو په دې پوه شوي خو په دې مخارج پوه نه شوي، یعنی چې د دې مخارج څه مطلب دی او دا صفات لازمه او دا صفات عارضه څه مطلب دی. نو زه اصل کې د مخارج د ځان له یو بحث دی چې باقاعده یو لوی بحث په تجوید کې، نو هغه روان دی په خپل ځای باندې تاسو دا غي زه تفصیل بیانوم، او دا صفات هم چې خپل تفصیل را روان دی. خو دلته زه صرف تاسو ته لږ مختصر غونډه تعریف کوم چې تاسو په دې پوه شئ چې د مخارج څه ته وایي او صفات لازمه او عارضه. نو په تعریف به اله پوه شئ د تجوید په تعریف چې کله زه تاسو ته دا لږ ویم. ګوره مخارج نه دي جی، د مخارج جمع د مخرج ده، او د مخرج معنی ده نکلنے کی جگہ، یعنی د وتلو ځای ته مخرج وایي. د مخرج لغوي معنی ده د وتلو ځای، خو اصطلاحي معنی دا ده چې په تجوید کې مونږ وایو چې د کم ځای نه حرف ادا کیږي نو هغې ته مونږ مخرج وایو. نو بس په دې ځان صرف دونه پوه کې دې ټایم کې چې په دې تعریف ټول پوه شئ، د تجوید په دې تعریف چې پوه شئ مخرج څه ته وایي، دا د مخرج جمع ده، او د وته یعنی د کم ځای نه چې حرف ادا کیږي هغې ته مخرج وایي. صحیح ده؟ د کم ځای نه چې حروف ادا کیږي هغې ته مخارج وایي. دا صفات لازمه او صفات عارضه، ګوره دا صفات نه دي، صفات جمع د صفت ته، او صفت ویل کیږي کیفیت ته، حالت ته، طریقې ته. صفت کیفیت او حالت ته ویل کیږي. نو دا صفات جمع د صفت ته. وس زه تاسو ته یو حرف ویم کنه، یو حرف لږ ادا کوم، نو په هغې کې زه تاسو ته ویم چې دې کې مخرج څه دی او د دغه حرف صفت څه دی. نو بیا به تاسو په خپله د تجوید په تعریف پوه شئ. ګوره زه یو لیکم سین، دا سین یو حرف دی په 29 حروفو کې. صحیح ده؟ دا سین د دې مخرج څه دی، یعنی موږ دا به د کم ځای نه ادا کوو. نو د دې سین مخرج دی د ژبې د سر او د مخامخ چې کوم دوه غټ غاښونه بره دي او دوه لاندې دي. اصل کې یاد ساتئ، ګورئ باقاعده د غاښونو نومونه دي، باقاعده ځان له د ژبې سر ته څه وایي، دغه رنګې دې غاښونو ته برې ته څه وایي لاندې. نو دغه اصطلاحات زه لا اوس ځکه نه استعمالوم چې د دې ټایم لا نه دی، خو زه هم په دې تجوید په دې تعریف پوهیم، نو ځکه درته دا خبره لږ لیکم. دا به زما نه لږ اوږدېږي په دې وجه چې تاسو پرې پوه شئ په صحیح معنو کې په تفصیل سره. دا سین دی، نو د دې مخرج څه دی، یعنی دا د کم ځای نه ادا کیږي، نو د ژبې سر او د مخامخ څلور غاښونه دا چې یو بل سره ولګي دې نه سین ادا کیږي، بس دا یې مخرج شو. او صفت یې څه دی؟ نو ما خو وی چې صفات جمع د صفت ته وي او طریقې او حالت او کیفیت ته ویل کیږي. نو بس ګورئ ګورئ سین، نو د سین مخرج خو ټیک شو ما درته ووی، خو دا کیفیت پکې څه پیدا کیږي؟ د شپېلې غوندې یو اواز پکې پیدا کیږي. ګورئ دغه شپېلې ته صفت وایي. اوس پې پوه شوې انشاءالله تعالی. نو اوس دې کې د سین مخرج هم تا ته پته ولګېده او د صفت هم درته پته ولګېده. نو دلته زه چې وایم چې قرآن مجید کې حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمه اور صفات عارضه کے ساتھ ادا کرنا دې ته تجوید وایي. نو اوس خو به پوه شوي یې که نه. په د لازمه دا ورسئ
چې صفت خو تاسو ولیدو او پیژندو د صفت په تعریف باندې تاسو پوه شوي خو لازمه او عارضه څه مطلب یعنی دا هغه صفت دي کنه صفات لازمه چې دا په حرف کې همیشه موجود وي چې دا په حرف کې همیشه موجود وي دي ته صفات لازمه وي ان شاء الله تفصیل را روان دي به په پوه شي او صفات عارضه څه ته وي چې دا په حرف کې کله وي او کله نه وي چې کله وته ضرورت بیا وي چې ضرورت نه بیا نه نو ان شاء الله تعالی زما درب نو امید دي چې تاسو به د تجوید په لغوي معنی او د اصطلاحي معنی به تاسو پوه شئ اصطلاحي معنی بیا وښه د تجوید اصطلاحي معنی دا د قران مجید هر یو حرف د خپل مخرج نه د صفات لازمه او د صفات عارضه سره ادا کول دي ته تجوید وایي لومبه خبر خوش ولا کنه د تجوید لغوي معنی او اصطلاحي معنی وز د تجوید موضوع څه ده موضوع څه ته ویل کیږي ګوره په کوم علم کې چې د کوم څیز حواله سره د کوم څیز نه بحث کیږي کنه نو د کوم څیز په باره کې چې بحث کیږي دغه د علم موضوع وي دا خبره یاد ساتئ وس د تجوید موضوع ده د قران مجید حروف قران کې حروف یعنی په آسان انداز کې چې زه وایم کنه چې د تجوید موضوع د قران حروف یعنی حروف تهجی حروف تهجی یعنی حروف مفرداتو چې د الف نواله تر د یا پورې د تجوید موضوع څه ده د قران حروف یعنی حروف تهجی د الف نواله تر د یا پورې ګوره د تجوید موضوع زکه د حروف د قران مجید دغه حروف دي چې د تجوید نه دي په دې کې د حروف حواله سره د دې الفاظ او حوالی سره په تجوید په کتابونو قواعد او ضوابط لیکل شوی دي د دغه حروف حوالی سره چې دی بحث کیږي نو په دې وجه د حروف تهجی د تجوید موضوع ده خجی نو دریم شیز چې دی هغه د تجوید غرض او غایت چې دی هغه پیژندل چې د تجوید غرض او غایت څه دی یعنی غرض او غایت دا معنی چې مقصد یې څه دی د تجوید مقصد څه دی چې مونږ یې وایو د تجوید مقصد په آسان الفاظ کې زه وایم کنه زبان کو قرآن کی زبان کو قرآن کی غلط ادائیگی سے بچانا دا ما تاسو په آسان انداز کې وي چې زبان کو قرآن کی غلط ادائیگی سے بچانا دا د تجوید مقصد دی دا د تجوید غرض و غایت دی یعنی د خپل ژبه د قرآن د غلط ادائیگی نه بچ کول قرآن مجید چې یعنی جبرائیل علیه السلام چې څنګه قرآن مجیدو د الله د طرف نه چې دی را نازل شوی دی کنه او څنګه نبی علیه السلام ته دا د جبرئیل په ذریعه سره ښودل شوی دی او بیا نبی علیه السلام چې څنګه دا قرآن لوستلی دی دغه شان قرآن مجید لوستل دا د تجوید مقصد دی څلورمه خبره دا ده چې د تجوید فایده څه ده وستانه چا تپوس وکړو چې ته د تجوید حاصلې نو د دې فایده څه ده نو د تجوید فایده ده د الله تعالی رضا د دوانو جهانو د کامیابی امید د دوانو جهانو کامیابی ده ګوره د دې خبرو پیژندل دا ډېر ضروري وي ښه بیا د دغه علم د حاصلولو په زده کې یو ډېر لوی شوق پیدا کیږي د انسان کې یو ډېر لوی جذبه پیدا کیږي چې نو د تجوید څه فایده ده د الله تعالی رضا نو دې کې خو څه شته نه که نه پنځم نمبر سیس چې دی هغه دی د تجوید فضیلت نو پنځم نمبر به دا زده کوو چې د تجوید فضیلت څه دی د تجوید فضیلت څه دی نو د تجوید فضیلت دا دی نو پنځم نمبر سیس څه دی چې د تجوید فضیلت څه دی د تجوید فضیلت څه دی نو د تجوید فضیلت دا دی یہ علم تمام علوم میں افضل اور اشرف ہیں کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے دا علم نه دی د تجوید دا علم دا په تمام علومو کې افضل دی او اشرف دی وجه څه ده ځکه چې د دې تعلق براه راست دا د الله تعالی د کلام سره دی د قرآن مجید سره دی دا قرآن مجید دا د الله تعالی خبرې دی دا د الله تعالی کلام دی نو ځکه د تجوید دا علم په تمام علومو کې افضل او اشرف دی بله خبره بس پیژنو چې د تجوید په څو قسمه دی او بیا د دې تجوید حکم څه دی نو دا پیژندل هم ضروری دی تجوید کی دو قسمیں ہیں نو تجوید په دوه قسمه دی یو دی تجوید عملی او بل دی تجوید علمی
د تجوید عملی څه ته وایي چې قرآن مجید چې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه لوستلی دی بس هغه شانتې لوستل دا تجوید عملی دی. یعنې چې تاسو پې پوه شئ د تجوید هغه تعریف مونږ کړو که نه چې د قرآن هر یو حرف د خپل مخرج نه د صفات لازمه او د صفات عرضه سره ادا کول دا چې دی تجوید عملی دی. اسانه پښتو کې دا څه دی دا تجوید عملی دی. اوس د تجوید عملی حکم څه دی؟ د تجوید عملی حکم چې دی دا یاد ساتئ چې دا فرض عین دی. دا په هر مسلمان دا په هر بالغ مسلمان چې نارینه دی که زنانه دی دغه تجوید عملی زده کول دا دغه دپاره فرض عین دی. یاد ساتئ دا دغه دپاره څه دی فرض عین دی. په ضمن کې یو خبره یاد ساتئ چې فرض عین څه ته وایي او فرض کفایي څه ته وایي. ګوره فرض عین هغې فرض ته وایي که نه چې هغه په هر یو کس باندې ځان نه فرض وي. مثال مونځ واخله اوس په نور په خپله تاسو پوهیږئ. او فرض کفایي چې هغه په هر کس باندې ځان نه فرض نه وي بلکې د یو کس په ادا کولو سره د نورو خلکو ذمه خلاصیږي. لکه مثال یې واله جنازه په دې پوه شوې نور په ډېر شي د دنیا تعریفونه دي خو صرف زه تاسو دلته د پوهولو دپاره ما داسې مختصر غوندې تعریف تاسو ته وکړو. نو دا تجوید عملي یعنی د هر یو حرف د خپل مخرج نه د صفات یعنی د تمامو صفاتو سره ادا کول دا تجوید عملي. یعنی قرآن مجید چې پیغمبر علیه السلام څنګه ویلي هغه شانتې لوستل دا تجوید عملي دی او دا فرض عین دی. په هر چا باندې دا فرض عین دی چې بالغ وي که هغه که نارینه دی که زنانه دی نو دغه مسلمان باندې دا تجوید عملي فرض عین دی. ګوره ولې نبی علیه السلام چې قرآن مجید چې څنګه لوستو نو خو د خپل مخرج نه بیا چې څنګه کم یو حرف چې د کم مخرج نه ادا کیږي او په کومو صفاتو په کومې طریقې سره چې به ادا کېدو هغه شانتې نبي علیه السلام ادا کړی دی. په دې وجه د تجوید علماو قراو د تعریف دی دغه لیکلی دی چې د تجوید د خپل هر یو حرف د خپل مخرج نه سره د صفات لازمه او د صفات عرضه ادا کول دي ته تجوید وایي. نو په دې وجه د تعریف په دغه وجه سره کړی دی. یو تجوید علمي دی د دې حکم تاسو زده کړه. تجوید علمي د تجوید علمي تعریف دا دی که نه چې د قرآن مجید د تلاوت متعلق چې کم قواعد او ضوابط کم قوانین او احکام چې دی هغه مقرر کړي شوي دي. چا مقرر کړي دي؟ ماهرین علما او قراو چې دی هغه مقرر کړي دي. یعنې زه به تاسو ته ووایم که نه چې د تجوید ضروري کتابونه ویل دا تجوید علمي دی. دا څه دی؟ دا تجوید علمي دی. یا داسې اسانه پښتو کې چې نور هم پې پوه شئ نور هم درته تفصیل کې ویم. یعنی د دې فرض عین نه علاوه د فرض عین نه علاوه قرات 17 چې د 48 میل په فاصله کې یو قاری هم موجود وي که نه نو د دغه ماهر قاری نه دغه علوم حاصلول دا فرض کفایي دي. دا څه دي؟ دا فرض کفایي دي. که چېرې د 48 میل په فاصله کې یو قاری هم نه وي موجود که نه نو یا ساته چې ټول په ټول به غورې ګناهګار وي دغه ټول علاقې ولا به ګناهګار وي. نو په دې کې ما حکم هم بیان کړ تجوید علمي تعریف مې درته وکړو او حکم مې بیان کړو چې تجوید علمي دا فرض کفایي دی. دا فرض کفایي دی. نو دا چې دی نننی سبق و چې ډېر ضروري سبق دی چې د تجوید تعریف څه و. لومبی مونږ وایو چې د تجوید تعریف څه دی. د تجوید لغوي معنا د تجوید اصطلاحي معنا. دویم مونږ وایو چې د تجوید موضوع څه ده. دریم مونږ وایو چې د تجوید غرض و غایت یعنی مقصد څه دی. څلورم مونږ وایو چې د تجوید فایده څه ده. او پنځم هم وایو چې د تجوید فضیلت څه دی. او ورپسې شپږم مونږ وایو چې د تجوید په څو قسمه دی او بیا د دې حکمونه. نو دا شپږ خبرې وي که دا تاسو ذهن نشین کړئ دا به ډېر خوند وکړي. په دې پسې بیا دویم نمبر سبق دی هغه انشاءالله تعالی کو الله ته منظوره وه نو را روان به تاسو ته دویم سبق کې د لحن په باره کې انشاءالله هغه درس میلاویږي انشاءالله تعالی. اخر کې یو درخواست کومه دا درس به انشاءالله کوشش کوو چې دا ټول یعنی د تجوید چې څونه ضروري خبرې دا به ټول تاسو ته چې دی انشاءالله هغه درس کیږي. خو یا کوشش کوئ که نه دې له توجه ورکړئ. انشاءالله که دې له توجه ورکړه که نه نو تاسو به قرآن ډېر ښکلی انداز کې بیا وایي که هېري. یعنی هر یو حرف به تاسو د خپل مخرج نه ادا کوئ د صفات لازمه او د صفات عرضو سره انشاءالله تعالی. او دا غورې ځکه چې فرض عین دي ما خو تجوید حکم تاسو ته بیان کړو که نه چې یو تجوید عملي دی یو تجوید علمي. نو یاد ساته چې دا فرض عین دی فرض عین. نو د دې لپاره به مهنت کول غواړي. نو موږ ایله بیله دا مهنت هم نشو کولی چې دا ویډیو وګورو او ځان پې پوهه کړو دا نشو کولی. او کوشش یو دا هم پکار دی چې د ځان سره سره نورو کسانو ته هم دا شیر کول پکار دی. نه زه ستاسو نه لایک غواړم او نه درنه کمنټ غواړم.
بس صرف یو شیز درنه غواړم چې تاسو وګورئ او دا د خپل ملګري سره او ګروپونو واتساپ کې د خپلو خپلوانو ملګرو سره دا چې دی شیر کړئ. نو که تاسو شیر کو نو د یو کس ته چې فایده ملاویږي نو تستا د دغه کار سره چې ته شیر کې په ګروپونو کې ملګرو ته نو د دې د یو کس د وجې به دوه ته فایده ملوي شي د دوه په ځای باندې به څلورو ته ورپسې مخکې ځه سلو په ځای 200 ته د زرو په ځای 2000 ته. نو دا زما د فخر خبر ده یو قسمه. او چې زما د وجې یو سړي ته دا فایده ملاویږي چې زه ورته تجوید سره وښیم او هغه زما په ذریعې سره د قرآن د تجوید په حوالې سره پوهه حاصله کړي او بیا د قرآن مجید دغه حروف صحیح ادایګي کوي دا زما دپاره ډېره غټه خبره ده. نو ان شاء الله تعالی تاسو نه دغه امید ساتم چې تاسو به دې له توجه ورکوئ او ان شاء الله دا کومې خبرې چې موږ دې باندې به عمل ان شاء الله ضرور کوئ او د خپلو خصوصي دعاګانې کې مو یاد ساتئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.